درې داسې شیان دي چې دغه په وجه باندې په قبر کې عذاب راځي. یعنی د قبر د عذاب درې حصې. اوله حصه د عذاب چې د هغه د غیبت په وجه باندې راځي، چې یو څوک په بل مسلمان کې غیبت کوي. نن سبا خو غیبت دون عام سو چې پیټک هم نه د ځین خلاص، وټل هم نه د ځین خلاص، مجلس هم نه د ځین خلاص، حتی چې په مسجد کې په بل مسلمان کې خلک غیبت کوي. اوله حصه د عذاب چې راځي هغه د غیبت په وجه باندې راځي. دومه حصه د عذاب چې راځي په قبر کې هغه د شیطانت په وجه باندې راځي، چې دوه مسلمانانو په منځ کې شیطانت کوي، دوه مسلمانان سره خفه کوي، دوه مسلمانان په شر کې سره اچوي. درېیمه حصه د عذاب چې راځي په قبر کې، درېیمه حصه د عذاب هغه د بولو څخه ځان د نه ساتلو په وجه باندې دی بولې کوي، بیا اودس په سمه طریقه نه وچېږي، نو بیا د په جامو باندې د بولو قطرې ولګېږي. دا یاد ساتئ د دغو درو شیانو په وجه باندې په قبر کې عذاب راځي. یو چې څوک غیبت کوي، بل چې څوک شیطانت کوي، او دریم چې څوک د بولو څخه ځان نه ساتي.